بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاتو او عزتمندو طالب علمانو ملګرو، موږ د دې نه مخکې ویلو چې کلمه په درې قسمه ده: اسم دی، فعل دی او حرف دی. بیا هم د اسم او فعل او د حرف د ټولو تعریفونه وکړو. بیا هم د اسم علامات هم بیان کړو، د فعل علامات هم بیان کړو. نن موږ بیانو علامات د حرف. علامات د حرف بس د لنډه خبره ده چې په کوم کلمه کې د اسم علامات هم نو او د فعل علامات پکې هم نو، دقه به حرف وي. که د اسم او د فعل علامات پکې ونو، خو یا به اسم یا به فعل. خو چې د اسم او فعل دواړو علامات پکې نه نو، دقه ته به ویل کېږي حرف. او په حقیقت کې دا حرف چې کوم دا په کلام کې مقصود نه وي. ګوره دې څه خاص غرض او مقصد یې داسې نه مقصود دا حرف نه وي، دا صرف محض د ربط دپاره راځي. نو کله دا په مابین د دوو اسمونو کې ربط راولي، کله په مابین د اسم او د فعل کې ربط راولي، کله په مابین د فعل او د فعل کې ربط راولي. لکه د هغې مثال دلته ګوره، د اسمونو په درمیان کې چې کله راولي ربط، نو دلته وګوره زید فی الداري، زید هم اسم دی او الداري هم اسم دی، او دا فی چې کوم دی د په مابین کې ربط راوستی دی. دا فی چې کوم دی د دوو اسمونو په مابین کې لینک دی، دا یو ځای والی راوستی دی. کله به دا د اسم او د فعل په درمیان کې، نو دا کتبتو بالقلمي، نو القلمي چې کوم دی دا اسم دی او کتبتو چې کوم دی دا فعل دی، او دا با چې کوم دی دا با، دې دواړو په دې مابین کې لینک او یو ځای والی راوستی. دا دواړه یو ځای کړي. کتبتو ما لیکل وکړو بالقلمي، د قلم په ذریعه. نو دا با چې کوم دا رالګېدله، کتبتو فعل او د القلم په مابین کې ربط راوستی، لینک یې راوستی. او کله به دا په مابین دوو فعلونو کې، لکه اريد ان اصلي، نو دا اريد چې کوم دی دا هم فعل دی، او اصلي چې کوم دی دا هم فعل دی، او دا ان چې کوم دی ان، نو دې دواړو په مابین کې ربط راوستی چې اريد ان اصلي، زه اراده کوم د دې خبرې د دې چې زه لمونځ وکړم. نو ان رالګېدلی حرف په مابین دو فعلونو کې دا ربط راوستی دی. داسې وایي چې علامت حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے. دا حرف علامت لنډ داره چې په دې کې د اسم او د فعل علامت بیا نه موندی شي. اور حقیقت دا ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا. چې په کلام کې حرف مقصود نہیں بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے. دا صرف د ربط پیدا ورکوي، پیدا شته دی خو مقصود په خپله نه دی. داسې وایي چې اور یہ ربط کبھی دو اسموں میں ہوتا ہے. دا ربط به کله دو اسمونو په مابین کې، لکه زید فی الداري، نو زید هم اسم دی، الدار هم اسم دی، او دا فی پکې ربط راوستی دی. یا ایک اسم اور ایک فعل میں، یا به د یو اسم او د یو فعل په مابین کې، جیسے کتبت بالقلمی، ما لیکل وکړو په قلم باندې. نو کتبتم فعل دی، القلمی دا اسم دی، او با په دې کې ربط راوستی چې کتبت بالقلمی. او یا دو فعل میں، جیسے اريد ان اصلي، یا به دو فعلونو په مابین کې، لکه اريد هم فعل دی، اصلي هم فعل دی، او ان لګېدلی دی په مابین کې ربط راوستی.